Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام می واخلی دغه د لوبو دغه واړه ګراوندونه تاسو سره ډیسکس کوم دي کې ځوانان ولاړ دي مختلف سمتونو ته او یقینا چې تاسو ټول ته پته ده چې دا ورځ دا شپه دا مازیګری داسې دی چې مون عام تاثر بداو د مشرانو دغه ټولګي کې تاسو وینئ زوم کوم ځکه نه چې لکه بیا به هغوی وایي چې مونږ دې ورکې انډیکیټ کړو زه ورال خبره کوم اجتماعي خبره کوم نو زمونږ به دا تاثر یا زمونږ د مشرانو به دا دغه وه چې هغوی به دا فکر کولو چې هغوی به په دې مازدیګر باندې د مازدیګر مانځه نه پس د ماښام ته قریب دلته ودرېده او دغه سمت طرف ته به یې کته چې دا انور به کله په پرېوتو شي او مونږ به میاشت ووینو نو زما په خیال چې د هغوی ستونزې به هم زیاتې وي ځکه چې په ټوکې به یې کار کولو نور مختلف ګوډ چارې به یې کولې او ډېرې ستونزې به یې کولې نو د هغوی کارونه ډېر زیات خو بیا به هم هغوی دې طرف ته وخت ورکولو او ظاهره ده چې هغوی به روژې ته ډېر زیات خوشحالېده ځکه د نوی کول باره کې خبره وکړم نو هغه به زه تاسو ته داسې انډیکیټ کړم چې دا نوی کول دی او زما په خیال چې وروستو له لږ ساعت پس به دا دغه په پرېوتو شي د انور په پرېوتو شي او خلک به د روژې میاشت ګوري اوس لکه دې طرف ته که تاسو دیان راشي نو لکه دی به روژه لکه روژې ته دا خلک څومره خوشحاله دي یا څومره دغه دي هغه د دوی د دې ناستو نه د دوی د دې ستونزو نه پته لګي ځکه چې دوی په خپل لوبو کې مشغول دي یو اړخ ته که مونږ د دې پلس پوینټس وګورو نو هغه ډېر زیات دي او لکه هغه دا دي چې لکه دا هلکان چې کوم دي نو دوی به د دغه نه په دې لوبو باندې به دوی د نشو تماشو نه منې شي او دوی به د خپل صحت خیال ساتي خو که بل طرف ته مونږ د دې سایډ افیکټ وګورو نو هغه دا دي چې لکه دا خلک چې کوم دي نو دا به د دین نه څومره لرې کېږي نو داسې ورځو یو ملګری مې ولیدو نو هغه سره به خبرې مو کوو ځکه چې هغه سنت طریقه باندې لکه ډېر زیات جوړ دی او اکثر له هغه دا خبره کوي چې ته ما نه تپوسونه نه کوې نن به زه هغه نه تپوسونه کوم او هغه به ماله جوابونه راکوي خیر هغه هم د دې میدان یوه حصه ده خو بیا هم زکریا راشه ته یو منټ تا ما نه ډېره ګیله کړې وه د زکریا دی جي زموږ ډېر ښه ملګری دی ډېر ښه کشر دی ده نه یو دوه پوښتنې کوو زکریا دا راته ووایه دا ګراونډونه ډک دي ماښامې دی دې طرف ته به که مونږ وګورو نو مازدیګرې نور په پرېوتو دی کم از کم افتاب لالا دی خدای پاک وبخي که نه که تاسو ته خو به د هغه څه خبرې یادې وي که نه نو هغې خبرو کې د مشرانو خبرو کې یو دوه خبرې دا دي چې لکه په دې مازدیګري به دلته لوبه که کېده او که نه کېده خلک به په دغه غونډۍ ولاړو هغوی به میاشت کته نن زما په خیال چې دې کشرانو کې یو قسم داسې نه دی چې هغوی میاشت ګوري دی روژې ته خوشحاله نه دي که ولې دی نه د دین هغه شوق او غلبه هغه محبت د زړه نه ووتو السلام علیکم نو بس ماحول نن سبا داسې چې د ډیجیټل دور دی او ټول خلک بس موبایلو کې او انټرنیټ او دغه نو دې د وجې بس دا د دین د لاره پرېښې ده دا چې څه لږ ډېر دین دی نو دا هم به زمونږ د علماو دا دغه دی د دې د وجې دا لږ ډېر بس دا دین د محنت دی د دوی ده نو د دې د وجې ورسره ټچ یو که نیباکایه بس د موبایل او دغه د ټکنالوژي دور دی نو دې کې زه څه ووایم چې دا را روان زموږ نسل دغه را روان نسل په دې باندې دغه ښه دا راته ووایه را روان نسل خو په د دې خیر دی یو مثبت پهلو هم شته مثبت پهلو طرف ته که مونږ سوچ وکړو نو مثبت پهلو دا دی چې لکه دا هلکان چې کوم دي د نشو تماشو نه یو اړخته شي خو نننۍ ورځ چې کومه ده نو زما په خیال چې رمضان خو که مونږ دغه طرف ته وګورو تقریبا نور پرېوتو والی دی نو رمضان خو د خوشحالۍ او سوکالۍ ورځ ده که نه لکه ظاهره ده چې دې ته مسلمانان انتظار کوي چې لکه دا د انعاماتو ورځ به کله راځي
راځي. نو لکه عام تاثر کې خو عام ورځو کې خو دا خبره ټیک ده، خو لکه دا به ووایو چې لکه ته په خپل هم دی سره تا لوبه کوله، نو مثبت پهلو یې خو دغه دی چې نشو تماشو نه خلک لرې شي که نه. خو نیگیټیو پهلو یې دا دی چې د ماښام مونځ د مازدیګر مونځ پسې سمدستي شروع دی، ماښام مونځ له تاسو چوټي کوئ. نو دې کې به زه خپله ملامته راشم چې بس دا لوبې مونږ دا نه بس هغه زه به وایم سترګې راباندې پټې چې هغه بانګونه وایي او دغه وشي، خو بیا مونږ لکه لږ لیټ مونځ کوو شکر الحمدلله، خو لیټ لاړ شو، حاجم یې سره هغه مونځ ونه کړی شو د لوبو دغه د وجې. نو بس الله تعالی دغه راکړي په دې چې د څنګه بانګونه یې سره زما د ټولو ملګرو له چې څنګه بانګونه ووایي او ډایرکټ دی مونځ ته ځي. ډیره مننه دا ښه خبره ده چې مونځ کوئ. نو لکه خیر دی لیټ کوئ خو لکه مونځ کوئ، مونځ مه پرېږدئ. اخوا ورزو شازیب له ورزو شازیب څه وایي شازیب له ورزو دا جی بلال دی. بلال هم چې ولیبال وي خو دی ولیبال کوي، چې ولیبال نه وي نو دی ولیبال نه کوي، دی بیا بس هسې ګرځي راګرځي. مقصد الله سلام علیکم. مقصد الله خیر دی. شازیب چونکې السلام علیکم شازیب سره خبرې کوو، د نورو ملګرو ته سلام کوو، شازیب سره خبرې کوو. شازیبه دا راته ووایه، شازیبه رمه چوه سوال خو به درنه زه کوم، دا راته ووایه چې ګلری خان بابا د خدای پاک وبخښي ستاسو والد صاحب که نه، چې لکه دا ورځ به راغه نو هغوی به لوډو کو لکه دغلته به یې میاشت کته. صرف دا یو تپوس د نه کومه ښه لکه دې ته مو پرېښي دي. خیر دی که نظر یې د هغوی خراب وي خو لکه تاسو نظر لوډو دپاره ټیک دی، د میاشتې دپاره ټیک نه دی. دا شازیب دی د کالو سره هم دغه ګیله وي چې زما وزن نه کمیږي، نو د وزن به په څه کم شي. دلته کور نه راشي دکان کې ناست دي، دکان نه پس چې ستونزې وکړي بیا کور ته راشي روټۍ وخوري اسملي او د هغې نه پس دلته لوډو ته کښېني، ستا وزن کله هم نه کمیږي. ملګرو دا د کلي یو اړخ خو هغه ما تاسو سره ډسکس کوو. صرف دومره مې درته ووي د خپل کلي حوالې سره مې درته ځکه ووي چې لکه د ځان نه خبره شروع کول پکار دي. نو لکه ګورئ څه خلک انټرنیټ وغیره کې مشغوله دي، څه په لوبو کې دي، په دغه کې دي، خو د روجې هغومره خوشحالي نشته څومره چې پکار ده. نو زما په خیال چې خپلو کشرانو له دغه طرف ته دیان ورکول پکار دي چې تاسو دې طرف ته دیان وکئ، دې طرف ته وګورئ چې آیا زموږ دپاره دا میاشت چې کوم د رمضان المبارک دا میاشت چې کومه ده دا څومره زیاته قیمتي ده. نو انشاءالله او دا اسلام چې کوم دی دا موږ ته څومره په ستونزو باندې څومره قربانو باندې راغلی دی. نو انشاءالله بیا به تاسو ته او موږ ټولو ته د دې اهمیت معلوم شي. الله دې موږ کې د دین شوق او غلبه پیدا کړي. او بله دا خبره ده چې لکه ګراونډونو ته خپلو بچو پسې ورځئ، ټیک ته دا د دې حق دی دا لوبې کول. خو لکه څنګه چې زکریا ووي او زکریا ته ما ووي نو د مازدیګر مانځه نه پس او بیا ماښامه پورې لکه چې دغه وي که نه د دوی دا لوبې وي نو هغه په خپل ځای باندې. خو د ماښام مانځه له پکار ده چې دی د ماښام مانځه له دی چوټي کوي او مونځ کوي ښه په ټایم باندې. لکه دې کې داسې نوجوانان دي چې هغوی مونځ کوي خو لیټ کوي، نو او مونځ خو جمع سره ډېر زیات ضروري دی. نو زه به هم د خپلو کشرانو خیال ساتم او تاسو هم د خپلو کشرانو خیال ساتئ. خو دا کشران صرف ستاسو د کور کشران نه دي، د وطن دا ټول کشران، دا ټول ینګسټر چې دي دا ستاسو کشران دي. د دې به تاسو هم خیال ساتئ، زه به هم خیال ساتم او موږ ټول به یې خیال ساتو. نو بیا به زمونږ وطن ګلې ګلزارې. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. په لوی الله.